د دې دریو قسم خلقو داغه په باره کې د خیال کو او بیا د خپل ځان په باره کې هر یو شخص فیصله کولی شي چې زما شمار هغه زمانون په کوم خلقو کې دي. الله دې د آخرت د انکار نه او د نفاق نه الله زموږ استاد حفاظت فرمایي. درېما طبقه د خلقو هغه منافقین دي او دغه منافقینو د یو څو علامات الذکر الله فرمایلی دي. الله فرمایي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. د خلقنا بعض خلق که مجموعه د خلق وي ډیر خلق دي او که افراد وي یو کس نیم دي. ومن الناس من او د خلقنا بعض خلق یا بعض انسانان هغه دي يعجبك قوله چې په تعجب کې غورځي تعالی را داغه خبره هغه پتا باندې ډیر زیات خېلګي. فی الحیات الدنیا د دنیا په غرض کې د دنیا د یو غرض د حاصلولو لپاره هغه داسې بهترین گفتگو کوي او داسې بهترین گویا ساده الفاظ چاپلوسی چرب زبانی دا د هر چا کار نه دی. لکه خلک کوئی چې په دې وخت کې د ټولو نه لوی منفعت بخش کاروبار چې په هغې باندې تا ته ډېره لویه فایده حاصلېږي د دنیا هغه چاپلوسي ده. چرب زبانی چاپلوسی کوه چرب زبانی کوه او چې دی نو غیر ضروري هغه چې کوم با اختیار خلک دي چې هغوی سره اختیار دی د یو کار د یو ادارې د یو جماعت د یو پارټۍ د یو ملک تر دې پورې چې د یو خاندان اختیار د چا سره دی نو اختیارمندو خلکو هغوی ته مرض لګېدلی دی د چاپلوسۍ. چې کوم اختیارمند خلک وي هغوی سره د مال اختیار وي سرمایه‌دار وي یا د یو ادارې اختیار وي مشر وي افسر وي یا زموږ په دې دیني ادارو کې چې کوم اختیارمند خلک وي هغوی خوند اخیستی وي د چاپلوسۍ چې تر څو پورې تا د دغه شخص چاپلوسي نه ده کړې د هغه تعریف نه ده کړې هغه ته چې دی نو او بغد نه ده کړې څه هدیه تحفه رشوت وغیره که هغه قولي رشوت دی که هغه د هغې چې دی نو بې ځایه تا د هغه تعریف ونه کړه ستا کار نه کوي. چاپلوسي یو ډېر منفعت بخش کاروبار دی د دنیا د ټولو د لویه ډیګري هغه چاپلوسي ده چې هغه در سره بس ډېر چې دی نو مفادات به ستا پوره کېږي. نو من یعد د منافقینو عدد دی ځکه چې صاحب کمال یو مخلص انسان او یو صادق انسان او یو صاحب کمال انسان چې په هغه کې دننه څه کمال وي څه علم وي څه هنر وي او په هغه کې صفات وي نو هغه د چا چاپلوسي نه کوي. هغه د چا چاپلوسي نه کوي. د هغه په خپل علم او هنر باندې ماشاءالله د الله په عطا باندې د الله په ورکړه باندې د هغه بروسه وي اعتماد وي نو هغه د چا غیر ضروري چې دی نو هغه چاپلوسي او چمچګیري نه کوي او بغد نه کوي د چا. نو منافق د هغوی من يعجبك قوله في الحياة الدنيا چې تا په تعجب کې غورځوي او تا باندې خلګي د هغه وینا د هغه تقریر د هغه بیان د هغه چاپلوسي او د هغه چپ زباني د دنیا د حاصلولو په غرض کې او بیا ويشهد الله على ما في قلبه او دې ګواه کوي په خپل نیک نیتۍ باندې چې ګوره زه ستا ډېر زیات خیرخواه یم او زه ستا ډېر زیات همدرد یم او زه چې دی نو ستا خیر غواړم د دنیا او د آخرت او بار بار قسمونه خوري. رښتونی انسان د هغې دا یو علامت دا دی چې قسمونه نه خوري. کوم رښتونی او مخلص انساني او صاحب کمال انساني هغه غیر ضروري قسمونه نه خوري. دروغجن منافق انسان به بار بار قسمونه خوري. ويشهد الله او دې بار بار قسم خوري
بار بار گواہی یعنی قسم خوري بار بار گواه کوي الله لرا علامه فی قلبه پخپل نیک نیتی باندې پخپل هغه خبره باندې چې د پزړه کې ده او د سو یو مفسر لیکلی دی مفسر سے انی لا احبک ويحلف بالله على ذلك زما ستا سره ډېر زیات مینه ده زما ستا سره ډېر زیات محبت ده واقعات څه شی وا چې اخنس ابن شریق دا د طائف د بنو ثقيف قبيله یو شخص چې د بد الله د نبی په مجلس کې راته او د بد الله د نبی په مجلس کې د اسلام او د ایمان ویلو دعوی کوي او قسمونه مې خوړل چې زه چې د اسلام او د مسلمانانو او تاسو ډېر لوی خیر خواهیم او تاسو ډېر لوی همدرد ما او چې کله به د الله د نبی د مجلس نه لاړ یا به دته څه اختیار ملاو شو نو سیوا د فساد نه او سیوا د تخریب نه او سیوا د اسلام دشمنی نه او د نبی د دشمنی نه بل هیڅ کار یو ځل چې تراغه د نبی رسول الله په مجلس کې ناستو او د الله د نبی په مجلس کې وی دعوی وکړي وی چاپلوسی او چمچګيري وکړه چې مجلس مدینه نه بهر لاړو نو د بهر په یو ځای کې د مسلمانانو سساروي او چې نو س هغه ټول څه پټیو ټول پټوته هغه په اور ورته کو هغه اوس وزول د حسد او د بغض په وجه باندې او د اسلام دشمنی په وجه باندې او هغه ساروي ټول ذبح کړ هغه ټول هلاک الله دغه خلکو دا یو خاص واقعا نه دا یو خاص کردار دی په خلکو کې یو خاص کردار هغه دغه سړي چې په ظاهر باندې ډیر زیات چې د هغه سکی د اخلاص او د خیرخواهی دعوی کوي او په اصل کې هغه دشمنی کوي مخالفت کوي ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام او ډیر زیات شدید ترین دشمن دی ستا د اسلام او د مسلمانانو ستا په مخالفینو کې د ټولو ننوی مخالف دغه شخص دی چې هغه ستا سره د محبت دعوی کوي او ډیر لوی جګړمار دی ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے سب سے زیادہ سخت ہے صدق اللہ